الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. ندی حدیث وضاحت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح بخاری کې دا حدیث راغلی دی او مکرر حدیث دی چې اسرف رجل على نفسه، یو سړی چې هغه په خپل ځان باندې زیاتې وکړو په ګناه کولو سره او وصیت د ګناه وکړو، ځان باندې ظلم وکړو. فلما حضره الموت اوصى بنيه، کله چې هغه ته مرګ حاضر شو نو هغه خپلو زامنو ته وصیت وکړو. هغه داسې ووی اذا انا مت فاحرقوني، کله چې زه مړ شم نو ما وسوځوئ او بیا زما د بدن دا ایري چې دي دا ځان سره وساتئ، او بیا چې کله په کومه ورځ باندې هوا لګي وچه هوا لګي او زما دا ایرې په دریاب کې واچوي، دې دپاره چې الله زما د بدن دا ذرات روح کې بالکل. فوالله لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبه به احد، قسم په الله که الله په ما قادر شي نو ماله به الله تعالی عذاب راکړي، داسې عذاب چې هغه هیچ چاته نه ورکړی. نو کله چې دی وفات شو نو زامنو د ده د وصیت مطابق د سره همداسې وکړل، ففعلوا ذلک به، د سره همدغه رنګ یې وکړه، د جسد او بدن یې وسوځو او دغه رنګ ایرې ولا دریاب کې وغورځولې ځای په ځای باندې. رب العالمین په خپل قدرت سره په عالم برزخ کې دا سړی راوچت کو او ورته فرمایل چې بنده دا کار دی ولې کړی دی؟ نو دا وی چې مخافتک، الله ستا د یری د وجې نه مې دا کار کړی، ستا د عذاب نه ډېر یریدم او ستا خوف را باندې دومره غالب شو چې د هغې د وجې نه ما دا ناجایز وصیت وکړو او دا کارونه او دا دغه مې ځکه وکړه. نو الله پاک د ده مغفرت وکړو، دا سړی الله پاک وبخلو. دلته بیا سوال دی چې ګوره دې سړي خو یو ناجایز وصیت کړی، د ځان سوځول دا د شریعت نه خلاف کار دی، او دویم دې داسې کلمات وی فوالله لئن قدر علی ربی، د دې نه خو دا معلومیږي چې دې د الله د قدرت نه منکر و، او د الله د قدرت نه منکر خو کافری، نو بیا څنګه د مغفرت وشو؟ نو متقدمین علما او محدثین وی چې دې سړي دا وویلې او د الله د قدرت د دې صفت نه د الله د خوف او د یری د وجې نه، نو وی هذا رجل جاهل، دا یو جاهل سړی و، د الله تعالی د بعضې صفاتو نه دې جاهل او چې هغه قدرت و. نو صفات د الله منه، الله یې منلو خو لیکن او قیامت یې منلو خو لیکن د الله تعالی د بعضې صفاتو نه دې ناپوهه او جاهل و. نو د جهل معتبر دی، جاهل سړي باندې فتوا نه ورکولی کېږي. دې نه دا معلومه شوه چې یو سړی جاهلي او جهالت کې کلمه د کفر وایي نو فوراً هغه ته سړی کافر نشي ویلی، فتوا د کفر پرې نشي صادرولی، کومې پورې چې تا د هغه شبهات او دا د جهل د ځایلولو کوشش نه کړی، هغې پورې چې دی هغه باندې فتوا صحیح نه ده. دویم دا دی چې دلته دا والله لئن قدر علی ربی دا قاب دال را ماده چې ده دا په کلام د عربو کې په ډېرو معنو سره راځي، دا د قضا په معنی فیصلې په معنی باندې راځي، د باب د قدرت او د استطاعت نه دی دا، بلکې دا د قضا په معنی دی. لکه قرآن کې الله پاک د یونس علیه السلام ذنون په باره کې وایي اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه من التقدیر والقضاء، چې موږ به زه باندې فیصله را نه ولو، تنګي به را نه ولو. دارنګې په معنی د تقدیر او تضییق سره هم راځي، تنګۍ سره، لکه سورة طلاق کې راځي ومن قدر علیه رزقه، دلته قاب دال را ماده چې ده په معنا دا تقدیر سره او تضییق او تنګوالي سره، هغه انسان چې په هغه باندې رزق تنګ شوي، رزق یې تنګي. نو دلته کې دا معنا والله لئن قدر علی ربی، که الله ما باندې فیصله وکړي، الله ما باندې فیصله وکړي نو عذاب به راکړي، دا معنا شوه. یا والله لئن قدر علی ربی، که الله ما باندې تنګي راولي، ما باندې تنګي راولي نو ماله به عذاب راکړي. او قدر په معنا د جوړولو سره هم راځي، که الله پاک زما د
جوسه برابر کی بدن برابر کی نو مال به عذاب راکی بهرحال نورم پکې توجیهات مفسرین او محدثین کړی دي خو دلته کې دا سره لکه دا وصیت هم چې کړی دی د جهالت د وجې نه کړی دی چې د ځان د سوځولو وصیت یې کړی دی نو جاهلو دا نو ځکه دا کارونه یې کړي دي حدیث د نور مسائل هم ډېر ثابت شو